بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد نمنغا اخراج الكلام على مقتضى الظاهر چې کلام د مقتضى ظاهر مطابق بر اورلېږي خو کله کله دسی وی چې دا کلام د مقتضى ظاهر خلاف راوړلېږي د اغراض او مقاصد د وجنه نو پای کې پنځه زيونه تلنده ذکر شو شپږو او پرون سبق کې مونږه التفات ذکر کړو او دا غي سره زوړ سبق څخه کومو هغه مونږه اړولو التفات ویلېږي د کلام د یو حالت نه بل حالت ته اورولو دا لکه د تکلم نه او بیا د شپږ صورتونو جوړيږي لکه تکلم نه خطاب ته اورېدل د تکلم نه غائب ته اورېدل د غائب نه تکلم ته اورېدل د غائب نه خطاب ته اورېدل او د خطاب نه غائب ته اورېدل او د خطاب نه متکلم ته اورېدل دا غي لپاره شپږ مثالونه دا تو ذکر کړو نن سبق کې اوم نمبر ده چې الدغه کلام د مقتضى ظاهر خلاف راوړلېږي اگر تجاهل العارف تجاهل العارف دې ته ویلېږي چې د توبېخ یا د بل څه مقصد د وجنه د توبېخ یا د بل څه مقصد د غرض د وجنه یو سیس د سره چې ته پیژنې خدایي سره ته د معاملې وکي په دې چې ځای راول چې لکه تا ته راغی نو پته شته نه عارف ویلېږي پیجندون کې دا او تجاهل ویلېږي تجاهل د باب تفاعل نه دا یو پرې کې تصویری دی په باب تفاعل کې یو خاصیت ده چې په تکلف سره یو کار کول نو دې یو څه پیژني خو په زور باندې ځان ناشنا کوي د غرض د وجنه لکه پوه شو به معنی تجاهل عارف ویلېږي لکه مطلب چې یو کس یو خبره پیژني دا غي باوجود د څه کلام وکي د څه خبرو وکي چې دیو چې دا سره نه پیژنم نو لکه له یو زنانه د لیلا نوم یې لیلا بنت طریف چې د دې رور ولید ابن طریف دا په یو جنگ کې زخمی شو مړ شو نو دا ډیره زیاته خفه وه دا لیلا بنت طریف خپل رور ولید پسې ډیره زیاته خفه وه چې کله بهر دروتله نو ونه چې نه دا ډکېدله او هغې کې ونه چندش نو پاڼې پکې ډکېدې راډکېدې نو دا هغه ونې ته وایي ایا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريفي و اې د خابور ونې تا له څه شوي دي چې داسې پاڼې دې کړي دي گویا کې ته ما په دې رور ولید باندې خفه نه یې نو دې ته پته ده چې دا خو ونې ته زه لګیا یم او په ونه کې شعور نشته دی عقل پکې نشته دی هغه د ما په رور باندې څه کوي او زه زما ورور نو ماته به احساسي په ما کې عقل له شعور له نو ماته به احساسي ونې ته خو احساس نه کېږي خو د دې باوجود دا دې ونې ته کلام کوي نو دا تجاهل عارف دی چې یو کس پیژني خو د په قصد باندې هغه ته داسې کلام وکړي لکه څنګه چې دې ځان ناپوه غني په قصد باندې ځان یو خبره ناپوه غني دې ته تجاهل عارف ویلېږي لکه پوه شوې دې باندې وایي دا په دې کتاب کې ومنها تجاهل العارف او د دې نه یو چې نه هغه تجاهل عارف دی یعنی یو پیژندونکی کس په زور باندې ځان جاهل کوي هڅه ته ویلېږي هو سوق المعلوم مساق غیره چې راتلل د کلام چې معلوم دی راوړل د معلوم مساق غیري په ځای د هغه داسې چې غیر معلومي لغرض د غرض دپاره کالتوبیخ لکه توبیخ زجر د زجر او توبیخ دپاره زورنې دپاره نهو لکه لیلا بنت طریف دا هم خبره باید ساتي چې لیلا بنت طریف ته د دې رور دا ولید ابن طریف دا په یو جنګ کې چې دا مړ شو دا په ډېره زیاته خفه وه دوی چې زه خفه یم نو په کار دا ټول خلک خفه نو دا ونې ته وایي ایا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريفي ایا شجر الخابور خابور د ونې نوم دی اے خابور نوم ونې ما لك مورقا څه شوي دي تعالی را چې ته داسې پاڼو والی تازه پاڼو والی كأنك لم تجزع
گویا کې ته خفه نه فریاد نه کې علی ابن طریف په ابن طریف باندې مطلب ته په ابن طریف باندې خفه نه ماتم پې نه کې نو ځکه خو ستا داسې لکه دغه دی که نه داسې پړکېږي را پړکېږي او بوټي دې شنه کړي دي نو دې ته پته ده چې دا بوټي او دا ونه دا خو زما خبره نه شي منلی او اورېدی پیری پې نه شي او بیا هم کوي نو دې ته ویلی کېږي تجاهل عارف ومنها اسلوب الحکیم او د دې کلام چې د مقتضا ظاهر خلاف راوړلی کېږي او د هغې اتم قسم چې دا اسلوب حکیم دی اسلوب حکیم دو قسمونه دي یو دا دی تلقى المخاطب بغیر ما يترقبه چې د مخاطب ته داسې خبره وکړي چې مخاطب د خبرې انتظار نه کوي مخاطب ته داسې خبره وکړي چې مخاطب د خبرې اړو د سن توقع انتظار نه کوي دا توقع نه چې د ما داسې خبره وکړي او دویم دا دی دویم د دې لپاره چې لکه یو کس تانه سوال د یو څه کړی او ته ورته جواب بل شانتې ورکړې چې تا چې دا کوم سوال کړی دا ستا لپاره فایدهمند نه دی بلکې ستا لپاره دا بل سوال چې دا فایدهمند دی دا بل جواب فایدهمند دی لکه پوه شو یا همداسې سوال جواب ورته ورکړلی شي چې هغه د هغه مقصد نه خلاف وي نو دوه قسمونه شول د اسلوب حکیم اسلوب طریقې ته ویل کېږي اسلوب الحکیم د دې دوه قسمونه دي یو دا دی چې مخاطب ته داسې خبره وکړي چې مخاطب دا خبرې توقع نه لري دویم ستانه څوک سوال وکړي نو هغه په جواب کې داسې خبره وکړي چې هغه د سوال مطابق نه وي دا د مقصد خلاف وي هغه مقصد خو فایده پکې وي فایده پکې وي لکه ستا لپاره دا خبره فایدهمند نه ستا لپاره بله خبره فایدهمنده چې ته د هغې قصد تاله پکار و چې کړی وي لکه قبعثره دا یو شاعر دی او یو کس و قبعثره نو دی په دغه کې ناست و پرې انګورانو په باغ کې چې د حجاج ابن یوسف چا تذکره شروع کړه ملګري ناست نو دا چې کله د هغه تذکره شروع کړه چې د هغه د خیرې ورته وکړلې چې اللهم سود وجهه اللهم سود وجهه او وقطع عنقه واسقني من دمه چې یا الله د مخ تور کې او یا الله د سټ مات کې او یا الله د په وینو باندې موږ ماړه کې اوس دا خبره ګڼکپان خو به کي دا چوغل خور نو هغه دا خبره چا حجاج ابن یوسف ته ورسوله چې دا قبعثره ستا مبارک دي چې خبرې کوي چې یا الله مخې تور کې هماره ولا ولوځي او یا الله ویني بم باندې وسکې نو دی راوغوتو چې پیر صاحب ته ما ته دا خبرې کړې دي نه ما خو ته داسې نه دي ویل داسې خبرې دي کړې دي وایي ما خو دا منګه په کم ځای کې ناست وایي د انګورانو په باغ کې انګوران څه وایي انګوران کچو نه ما د انګوران یادول چې اللهم سود وجهه یا الله لري انګورانو دا مخ تور کې چې پاخه شي او وقطع عنقه یا الله لري دا سټ مات کې چې دا سوق وشو کوي او وسخني من دمه یا الله لري دا شراب ما باندې وسکې نه لري ویني په ما باندې وسکې چې زه لري دا جوس وسکما ما دا مطلب جو حجاج ابن یوسف ورته وی چې لا احملنك على الادهم چې زه به تا په سولې باندې کوم احملن ادهم دوه معنی دي یو سولې معنی را سولې یعنی مطلب پانسی کوم باندې او یو چې د ادهم معنی تیز رفتار اسو نو دا ورته لا احملنك على الادهم تا به خامخا تا به په سولې کوم باندې پانسی کوم باندې نو دا قبعثره ورته وایي مثل الامیر يحمل على الادهم والاشهب چې ستا په شان د امیر سړی که نه او ښه سړی نو هغه خلکو له ورکوي ادهم اسونه هم ورکوي او اشهب هم ورکوي ادهم تور راسته وایي او اشهب چې دا سپین راسته وایي نو لکه د هسې مطلب اخیستی و د ادهم د سولۍ او د ادهم د مثاله دغه واغستو اسونه چې راوایي زه دې پنځه کوم او زه بس ټیک ته راکړه اسونه راله که ستا خوښه ده دغه ورته وایي سر ورته وایي حجاج ابن یوسف ورته وایي چې اردت الحدیده زما مطلب دا دغه نه اسونه نه دي زما مطلب وسپنه ده یعنې په وسپنو ته به خېجو ما په سولۍ کوم باندې نو د حدید یو معنی خو وسپنه ده او د حدید بله معنی تیز رفتار است دی نو هغه ورته وایي تیز رفتار است ښه دی که نه ان یکون حدید خیرا من ان یکون بلیدا یعنی د سوس رفتار است نه تیز رفتار است ښه دی دا به راله راکړي نو هغه ورته وایي چې یاره بس قید کوم دی قید به دې کومه دا مطلب دا و چې لکه زه به تا
او د وسپنو اتکړې می مراد دي د وسپنو اتکړې کې بری اچو ما قید کوم بری عدل کې دل دینه مراد نه دا دغه معنی واسطه حجاج ابن یوسف په خندق دل انعام ورکوجاله زه یو خبره کوم ته بل خبره مطلب له نو دا اسلوب حکیم لا ولنه قسم دار او دویم دا دی چې لکه د سوال جواب دا غیر مقصد خلاف ور کوي لکه صحابه کرامو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کو یسالونک عن الاهله دا خلک پتا په چلال چې د سپوږمۍ داسې حساب دی لکه سپوږمۍ لاول شروع شي لاول نری جو بیا ورو غټیږي جو سوال سم شپې ته ور خمو کمبل شي بیا ورو غټیږي چې پدې کې بس راځي نو الله پاک ولې جواب ورنکو چې د سپوږمۍ ولې غټیږي کچیږي خدای مقاصد ورته خپل چې دا سره بار کیږي الله پاک دوی هي مواقیت للناس والحج چې دا د حج د لپاره اوقات دي او د خلکو د لپاره د منځون د لپاره د روزو د لپاره د ډیر لپاره د اوقات بری کې دقیقي نو تاسو په کار چې د سپوږمۍ د فواید د پوزه کړي او نور دا خبرې دي تاسو د لپاره فائدہ مند نه دي چې دا ولې دي کیږي پوه یعنی کم حکمت چې په دې باندې مرتب کیږي د ایت مبارک دا ومنها اسلوب الحکیم یا دین یو اسلوب حکیم دی هو تلقى مخاطب بغیر ما يترقبه چې دا مخاطب مخې ته داسې خبره کول چې هغه د هغې توقع نه لري مخاطب ته داسې خبره کول تلقى المخاطب مخاطب ته داسې خبره کول بغیر ما يترقبه بغیر نه چې هغه د دې توقع لري او السائل بغیر ما يطلبه یا سائل ته داسې خبره کول چې هغه د هغې طلب نه یې کړی تنبیها د پاره تنبیه لري خبره على انه الاولى بالقصد چې دا خبره چې نه ده په قصد او په اراده سره غوړه فالاول اولنه یعنی چې کله مخاطب ته دا خبرې دا وږي چې هغه د قصد د جهاله توقع نه لري يكون بحمل الكلام على خلاف مراد قائله چې حمل کول د کلام دا وین کې د مراد خلاف كقول القبعثرة للحجاج لقى حجاج بن يوسف ده دغوي قبعثرة وقد توعده بقوله او دل سره وعده کړي او خپل قول سره لاحملنك على الادهم خامه غضبت سوروما فسولي باندې ودل کې د نه مکه بدا قصه یادوي ګوره چې د خپل ملګرو سره په انګورانو په باغ کې ناسو او انګوران چې دا کچو نو د خپل ملګرو سره خبرې اترې د حجاج بن یوسف مبارک راغلي نو دا ورته وی چې الله مسود وجهه یا الله مخ تور کې وقت عنقه یا الله سټه مات کې وسکنی من دم یو د ویني په مامانی وسکه نو دا خبره وکړه دا خبره چا ورسوله حجاج بن یوسف ته نو حجاج بن یوسف چې لکه تا ما ته ولې چې خیره مې کړی ما خدا ته نه دی کړی ما خو دې دغه مې یادو سمعو خدا کم چې خلقورو نو هغه ورته دا جنستا به باری کړی نو دا سره وعده وکړه چې لا احملنك على الادهم چې خامہ غضبتا سوروم به په سولې باندې ادهم سمانه ده سولې یعنی په پانسی کوم باندې نو هغه دې مثل الامير يحمل على الادهم والاشهب چې د امیر بشاند خلق د امیر بشاند خلق یعنی صاحب بشاند کم امیرانی نو آغا او سخی خلق دا بارکوي خلق على الادهم والاشهب ادهم تور استوي او اشهب چې دا سپین استوي نو استابه جان خلق چې دا خلق په تور اسونو باندې دا خبره ده نو فقال له الحجاج ورتوي اردت الحديد اذا ما اراده غره دا وسپنو دا اند وسپنو ات کړي برتاجم کې کوم به بیا به دا وسپنو په سولې باندې بری مړکوما فقال قبعثرة لا أن يكون حديدا خيرا من أن يكون بليدا خير من أن يكون بليدا چې دا تیز رفتار اس دا ډیر غوړه دی دینه چې سوس رفتار وي نو لګي هغه د حدید نه حجاج نه حداد نه اوس باندې مراد واغسته او د تیز رفتار اس واغستو اراد الحجاج بالادهم القيد واذا حجاج ادهم قيد مراد واغستو چې قید کوم بری وبالحديد المعدن المخصوص او د حدید کم مخصوص دا چې نغید مراد واغستو وسپنا وحملهما القبعثرة القبعثرة جندا عمل على الفرس الادهم الذي ليس بليدا فهغه اسبانه چې هغه سپین وي او هغه سوس رفتار نه وي لکه پوه شوي والثاني لاسلوب حکیم دویم مثال يكون بتنزيل سوال منزله سوال اخر راکوزول د سوال دي ها په منزله د بل سوال باندې مناسب لحاله السائل چې دا مناسب دي دا سائل د حالت لپاره کما فی قوله تعالی ويسالونك عن الاهله چې دا خلک ستاسو د پوښتنه کوي د میاشتو سپوږمۍ په اړه قلت هو هي مواقیت للناس والحج
چې دا د اوقات د خلکو د لپاره د حج لپاره. سأل بعض صحابه النبي صلی الله علیه وسلم، با صحابه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه چې ما بال الهلال د سپوږمۍ له څه شوي دي، یبدو دقیقا چې دا ښکاره شي نری، ثم يتزايد بیا ورو زیاتیږي حتی یصیر بدرا چې وګرځي دا کامله مکمل، ثم يتناقص بیا کمیږي حتی يعود كما بدا تر دې پورې چې واپس شي څنګه چې وا. فجاء الجواب عن الحكمه المترتبه على ذلك، نو جواب راغی واغه حکمت کم چې مترتب کیږي په دې باندې چې دا ولې دي چې د سره لپاره کیږي. نو الله پاک وایي چې دا د وختونو د خلکو لپاره د حج لپاره، لانها اهم للسائل، چې د دې په باره کې د حکمت په باره کې د پوس کول دا اهم للسائل لپاره، نور دا الله پاک کار او فلکیات چې څنګه کوي جو کوي بارا شان. فنزل سوالهم، نو راکوش سوال لري عن سبب الاختلاف، وسبب د اختلاف نه منزله السؤال ومنزله بل سؤال عن حکمت د حکمت توجنا. علاقه پوه شو به دی باندې ها دغه یو پاتې شو چې دا بیا سبب و ختم.